اپریشن شروع کو مونږ دلته اپریشن شروع کو مونږ دغه اپریشن دلته او الته دغه شروع کو سیول ډیفنس والا راغلي دی نیر په وجای او هغه په دې اپریشن کې قدم راغستې دي زه ته راغلي دي الله پاک په خپل قدرتونو دا ټول مسلې اواري کې ګرنه بيدره کو مونږ په ډیر زیات وګرځیدو خو کم چې داغه د ناستې پاستې زګونو الته مونږ ته پیدا میلاو نشو بنا باندې چې مونږ ته کالو شي په داسې حادثه کې نو اوله خدا ډیره زیاته د خفګان خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو نن بیا ستاسو ورور ظفر ابراهیم خیل دې وخت کې زه د بټخیلي د ټنډیر خواته ولاړ یم او ډېره افسوسناکه واقع شوې ده چې یو د 22 کالو یو ماشوم چې دی هغه د نوجوان دی نیر وړی دی دلته زموږ ملګري ولاړ دي رضاکار ولاړ دي سیول ډیفنس ملګري ولاړ دي د هغې نه به د دوی په باره کې معلومات کوو چې دا ماشوم څوک و کله یې وړی او د کوم ځای و دا د دې د کیو خاص کر د ټنډیلو د بایس تعلیم مراد کې نومو دلته کډ راوړي و دلته اوسېدو او دې چونکې لکه موږ د ارور نه تپوس وکړو ضروري وي چې دا لږ مرګي به پرې راتله نو هغو ته بېګا دغلته هغه سره ملګري مو چې دوی لډو کوو نو هغه دوه ملګري پرې تللي وو مانځله چې کله دی بیا زه به دلته ناست یم چې دی کله د نیر په غاړه ناست دی نو چې کله هغوی مونځ کړی واپس راغلي دي نو هغه هلک په دې کې موجود نه و د هغه یو چپل صرف پروت و او نور څه نه و لهذا هغو ته پته ولګېده چې بهي دا هلک د اوبو وړی دی بېګا مونږ ته اطلاع میلاو شوه چونکې شپه وه سهار بیا مونږ رالو او خپل اپریشن کم شروعات شي د اوبو کمېدا یا چاته چې لکه د هغو د ټول رشته دارو له چا خپلو هغو رپورټ او باقاعده په قانوني طریقه باندې موږ خپل اپریشن سټارټ کړو موږ په جبن 1 جبن 2 کې هم نو موږ چې کوم د سیول ډیفنس رضاکارو عبدالقدیر وقار صاحب نبي ګل هغوی هلته اپریشن شروع کړو موږ دلته اپریشن شروع کړو موږ دغه د اپریشن دلته او هلته دغه شروع کړو همیشه موږ یو اپریشن کوو خو موږ ته وایي چې تاسو سره 3 غنټې ټایم دی او په 3 غنټې کې به دا هلک راوباسئ موږ به بیا اوبه راپرېږدو نو لهذا مونږ ته چې پته ولګېده نو مونږ خپل د مونږ چې کوم ټیم ورک و هغه مونږ تقسیم کړو 2-3 د مونږ خپل اپریشن سټارټ کړ الله تعالی مونږ له کامیابي راکړه کم مراد نومې هلک چې و 22 ساله نوجوان الله دې د هغه د درجې پورنې کې الله دې رحم وکړي هغه مونږ ته په درګۍ کې میلاو شو او اوس زمونږ په ګاډي کې را روان دي انشاءالله د سیول ډیفنس څومره رضاکار چې دي د هغو ډېره شکریا ادا کوم نن بیا چینل د ظفر علي صاحب د هغه شکریا ادا کوم د هغې چې کوم خر دی هغه هم د مونږ سره موجود و وینا وکړله پوه شوې یاره سیول ډیفنس والا راغلي دی نیر په وجای او هغو په خدمت کې لګیا و پوه شوې بس هغې نه چې رالم او بیا مې دوی دغه ولیدلو الله دې وله ډېره غټه ترقي ورکړي خیال دې دوی په محنت او کوښښ سره خیال دې تاسو ته کله کله شپه ته کله لګېدلې وه پرون بیا نن یاره جی نه بس په دې سهار یولسو ووایو په دې شپې ته څه پته نه وه نه جی د شپې راته پته نه وایي لکه د دوی شک و چې تللی دی که نه دی اوس هم چې دا وایي چې یاره دا به چېرته تللی پوه شي لکه دلته نیر ته نه دی وتلی خو لکه زه ټایم چې داسې را دغه شو زه اوس سیول ډیفنس والا په دغه سره خیال دی الله پاک رحم شو هغه لا شو ته میلاو کړه دا ته مطمئن شوې سیول ډیفنس د کارکردګۍ نه تا له خو چېرته اخیستي راغلي دي که نه فی سبیل الله کار خاص الله د رضا دپاره چې دا محکمه ژوند کې لګیا وه دا خو چې بېګا تقریبا 15 منټه و یوه بجه وه چې د دې مراد دا کم چې اوس وفات شوی دی الله دې وبخښي مرحوم د ده رور نوید او عرفان نوم یې دی هغې ما ته کال وکړو چې یاره دغه شان زمونږ رور د پرون مازدیګر نه بېدره کوو مونږ پسې ډېر زیات وګرځېدو خو کم چې د هغه د ناستې پاستې زګونه هلته مونږ ته پیدا میلاو نه شو نو مونږ د نیر دا غاړه کته نو د نیر په غاړه مونږ ته د هغه چپل میلاو شوی دی نو تاسو مهرباني وکړئ چې زمونږ سره د ده په کتو کې کوشش وکړئ نو ما ورته چې اوس په شپه ده او انشاءالله سبا به زه ستاسو خواله درشم ان د سپاټ به وګورو چې یاره حقیقت کې دی نیر ته پرېوتی دی که نه دی زه سهار بیا 7 بجې د هغې خواله رالم او خپلو ولنټیرو ته ما میسیجز وکړه چې باید تاسو بالکل ریډي اوسئ سټانټو چې هر کله نیر د وچېدو خبر راغی چې یاره نیر وچېږي انشاءالله مونږ به ځو خپل اپریشن به شروع کوو نو ولنټیر سهار د 8 بجو نه د چیف وارډن مومن خان صاحب په آفس کې ناست بالکل ریډي او تقریبا د 2 بجو خواوشا مونږ ته اطلاع راغله چې یاره نیر وچېږي او تاسو مهرباني وکړئ تاسو اختر غونډۍ ته راشئ مونږ رالو چې اوبه کله 4-5 فوټه کمې شوې نو زمونږ ولنټیر اپریشن شروع کړو مونږ په درګۍ کې چې کوم زمونږ ارګنایزیشن ملګري دي عبدالقدیر صاحب دی وقار عمر بھائی او خبره داسې ده چې کله مونږ د کور نه راوځو نو مونږ ته خپل مشر ورور دی چې د هغه نه جان رحمان نوم دی هغه وایي تاسو چې هر کله د کور نه وځئ نو په دې دغه باندې وځئ تاسو چې یاره توکل علی الله د الله نوم مونږ واخلو راوځو په دې اراده راوځو چې مونږ دا کار کوو دا د الله د رضا لپاره کوو نو په دې بنا باندې چې مونږ ته کالو شي په داسې حادثه کې نو اوله خدا ډېره زیاته د خفګان خبره ده خو د دې اطلاع چې ما ته راکړې وه نو ما ته سمیع الله صاحب راکړې وه او بیا ما خپل ولنټیر ته
اطلاع ورکړه په ډیر شارټ ټایم کې تقریبا 200 پلس رضاکار راغونډ شو. نو نورې په تفصیل سره خبرې خو زمونږ ډیپټي چیف صاحب او سمیع الله صاحب او نصیر الرحمن صاحب وکړلې. زه به دا ووایم چې زه د خپلو ملګرو د سیول ډیفنس کم چې ایگزیکټیو ممبر دي او کم چې رضاکار دي او کم چې پوسټ وارډران دي، زه هغوی ته په دواړه لاسه سلام پیش کوم. زه د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی زما په یو شارټ دغه باندې میسج باندې 200 پلس ولنټیر رالل. موږ سره خو چې تاسو مخامخ دي د ایمرجنسي تقریبا 200 کسان موږ په شارټ نوټس باندې او تقریبا مرګري موږ اطلاعګانې وکړې چې مرګري نور مه راځي، ځکه چې زموږ مختلف ځایونو کې ټیمونه دي او هغه موږ ته ټیم په ټیم باندې رارسي. خو زه خصوصا د اختر غونډه د پټخېلې د دې ټولو عوامو هم شکریا ادا کوم چې دوی په هر ټیم کې په هر سخت او په هر تکلیف کې د سیول ډیفنس سره د 112 سره دوی برابر ولاړي. او یقینا موږ د الله نه دا تمه لرو چې الله پاکه په موږ کې اتفاق او اتحاد واچي، الله پاکه په موږ سختي مراولې، په موږ تکلیفات مراولې، او الله پاکه موږ په هر ډګر باندې په هر میدان باندې دغه شان ټول یو موټی او یو اتحاد او اتفاق لري. الله پاکه په آخر کې د ټولو چې چا په دې اپریشن کې قدم راغستې دی زی ته راغلی دي، الله پاکه دوی په خپلو قدرتونو د هغوی ټولو مسلې هوارې کې. الله پاکه دا کورونو باندې د آسماني خزانو نه پې الله باران د رحمتونو کې، الله پاکه د دې ټولو خلکو د زړونو کې چې کم پټ مرادونه دي الله پاکه د دې مرګري پوره کې. الله پاکه په خپلو قدرتونو په هر اپریشن کې په هر سخت او تکلیف کې لکه څنګه چې د اسانتیا نن مونږ له راکړه، الله پاکه مونږ ګناهګار یو، مونږ خطاکار یو، زمونږ توبه ده، زمونږ استغفار دی. الله پاکه ته مالک خالق د ځمکو د اسمانونو، الله پاکه مونږ ګناهګار یو، الله پاکه زمونږ ګناهونو ته مه ګورې. الله پاکه چا چې دلته قدم راوړی دی دلته په دې نیت راغلی دی چې د بټخیلي بچې دی نیر ته غورځېدلی، الله پاکه د خپلو قدرتونو نه ټول مرادونه ټول ضرورتونه پوره کړي. ډېره ډېره مننه د ټول مرګرو. به زموږ د خوښ علاقه چې د بټخیله او دا ښار سړک چې دی دا چې دی دا په دې نیر پر سیډونو باندې آباد دی. د ګرمۍ ورځې دي، څونه نوجوانان چې دي، څونه مشران چې دي، هغو ته مې دا اپیل دی چې پر خپلو ماشومانانو باندې خیال ساتئ. دا نیر چې دی نو دې ته به مونږ خونکار نیر ووایو. دې د دنیا چې دی ښه نوجوانان چې دی نو دا یې غیب کړه. مهرباني وکړئ په خپلو ماشومانانو باندې خیال ساتئ او دې نیرونو ته چې دی دا ماشومانان مه راپرېږدئ. زه د سیول ډیفنس رضاکارو کې به ډېر مشکور یم چې په دې ټیم کې زه خلک د سیول ډیفنس رضاکار زوی نه چې دلته موجود دي. زه به یې ټولو شکریا ادا کوم، ډبل 1 ډبل 2 چې کومه محکمه ده هغه هم شکریا ادا کوم چې په دې سخت وخت کې د دې غمزپلي کور سره زه وردېدله او د دوی په لاس باندې الله پاک نور هغه الله شکر کو او الله دې هغه ماشوم هغه نوجوان دې الله وبخښي او هغه کور ولې دې خدای پاک صبر ورکړي.